بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربه ډاکټر ذاکر د پروګرام ولسغت سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. سلامونه مې واخلئ عزتمندو. نن چې زموږ سره کوم زموږ ګران او محترم میلمه دی، دا نه صرف دا چې هغه د عوامي نېشنل پارټۍ په هغه ملګرو کې دی چې هغوی هر وخت په جدوجهد کې، بلکې زموږ د ګران ملګري همیشه د ځوانانو دپاره یو لوی جدوجهد کړی دی او په یوت کې دوی خپل په ضلعې په سطح باندې مشري کړې ده. د دې سره سره هغوی په عوامي نېشنل پارټۍ کې هم هر وخت فعال کردار ادا کړی دی. زما نننی میلمه چې دی نو یاسین خان دی. یاسین خان په پروګرام کې ته هرکلی وایو او د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب ستاسو د ټیم د ایم پی نیوز ډېر شکریه او ډېره مننه چې تاسو د خپل پروګرام میلمه وګڼله. ډېره مننه. یاسین خان، د ټول نه اول راته دا ووایه چې تاسو هم د بلدیاتي الیکشن د هغې کې د حصې اخیستو دپاره تاسو عوامي نېشنل پارټۍ له خپل درخواست ورکړی او نن چې دی نو هغه ټیکټ زموږ یو بل د دې ځای یو ډېر محترم فضل اکبر خان ته میلاو شو. نو په دې حواله باندې ستاسو څه جذبات دي او څه احساسات دي؟ ډاکټر صاحب، د ټول اول دا خو یو عمل و د پارټۍ د آئین مطابق یو په هر حلقه کې هغوی درخواستونه غوښتي ول او چا چې د پارټۍ یو عام کارکوني نو هر سړي ته دا رایې حق حاصل دی چې هغه د پارټۍ ته درخواست جمع کړي او د هغې دپاره هغه خپل د هغو چې کوم طریقه کاري هغه فالو کړي. د هغې نه وروسته چې مونږ خپل پارټۍ ته کوم درخواست جمع کړو او پارټۍ چې په چا باندې اعتماد وکړو، په فضل اکبر خان باندې هغو اعتماد و او هغو د دې علاقې دپاره د دې دپاره د هغو موزون امیدوار و. د هغې دپاره هغوی چې یو ښه فیصله پارټۍ ته ښه فیصله ښکارېده نو مونږ بالکل د هغوی سره به په دې پارټۍ په خبره باندې په دې باندې به زنګ عملي شي. فضل اکبر خان له ټیکټ ورکو، ستاسو اوس چې چونکې تاسو په خپله ودرېدئ، اوس هغه ودرېدو، نو د دې ځای په هغه د الیکشن کمپین کې به ستاسو کردار څه وي؟ رجی انشاءالله تعالی ځان له چې سم کوشش به کوو، د هغې نه به په هغې نه به زیات کوو. فضل اکبر خان زموږ مشر دی او دا به مونږ ثابتو که خیري په الیکشن کې به ورته ثابتو او دا به ښیو. زمونږ خو د پارټۍ دا خو یو عمل و، هغه وشو او د دې نه پس دا زمونږ مشر دی. مونږ به ټول یو شان په یو اوږه په اوږه او د یو بل سره به ښه کومک کوو، منډه به وو او د علاقې د دغه دپاره به انشاءالله تعالی خپلې پارټۍ له دا ګټه راوړو که خیري. څه مو خیال دی یاسین خان چې دا دویم پړاو دی، په دې پړاو کې څه نه د عوامي نېشنل پارټۍ کردار څنګه نه چې دلته به څومره تاسو سیټونه واخلئ په ضلع سوات کې خاص کر؟ یاره انشاءالله تعالی جی امید دی ښکته خو تاسو په کوم اضلاع کې چې الیکشن شوی و هغه ستاسو د مخې وه چې هغې کې د هغوی عمل سره راغی، هغو چې کومې دعوې کړې وې او د هغې په بدل کې د پاکستان تحریک انصاف جی نو د هغوی د هغې په بدل کې چې کوم د الیکشن ریزلټ راغی د دې ټول عوامو د دې ولس د مخې ده چې هغوی څه کړي ول او د هغې په نتیجه کې د هغو ریزلټ داسې راغلی. انشاءالله تعالی د دې نه به د سوات کې به امید دی چې زموږ پارټي به که خیري کلین سویپ کوي. انشاءالله دا زموږ امید دی او خاص کر بیا د تحصیل بریکوټ به انشاءالله تعالی دا ګټه به زموږ وي که خیري. یاسین خان، چونکې ستاسو خو په سیاست باندې ښه نظر دی او ډېر زیات فعال کردار ادا کوئ، موجوده وخت کې چې کومه مهنګایي ده، غریب خلک چې دی هغه ډېر زیات ستومانه شوی دی، په دې حواله باندې د عوامي نېشنل پارټۍ څه سټینډ دی او ستاسو په دې باندې څه رایه دی؟ رجی کله چې هم په دې ولس باندې سخته راغلې ده نو تاسو که خیال په مهنګایۍ په حوالې سره زموږ پارټۍ هر ټایم په هر تحصیل کې په د صوبې په سطح باندې د ضلعو په سطح باندې بیا د تحصیلونو په سطح باندې احتجاج په ریکارډ باندې پراته دي. کله چې هم په دې ولس سخته راغلې ده هغوی زموږ پارټیو ته په هغه موقع باندې ولاړه ده او هغو د ولس مخې ته خبره ایښودې ده چې په دې حالاتو کې لکه پارټي ستاسو سره ټایم په ټایم ولاړه او نور د مهنګایۍ چې تاسو وګورئ جي غریب دو دا وینا کړو چې غریب ختمه حقیقت کې دو غریب ختمه تاسو د یو شي ریټ لور شي یا که د دوایانو په مت کې کاغذ جی د بجلی په مت کې کاغذ د څومره خوراک اشیا چې دي د هغې په مت کې وګورئ نو ورځ ورځه بیګانه چې 4-5 روپۍ پټرول ګران شوي دي، نور ګران شوي دي. دو چې وګورئ تاسو چې نو په 2 روپۍ چې ارزان کې نو 15 روپۍ خېږي، نو په میاشت کې 2 پیرې دو پټرول دغه کوي. نو ښه د ګیس په دغه کې وګورئ
ګیس نشته سی بالکل، انجن نشته بالکل. نو عوامو ته انتهایی تکلیف دی او ډیر زیات تکلیف دی جی. یاسین خان دا راته ووایه چې یاره په دې وخت کې په ضلع سوات کې د عوامي نشر پارټۍ په حیثیت د تنظیم چونکې تاسو په هغې کې ډېر فعال کردار ادا کوئ تاسو صحیح نه ستاسو پارټي په کم پوزیشن کې ده رجی ان شاء الله تعالی د ایوب خان په مشرۍ کې به د پارټي ستاسو د مخې ده او په دې الیکشن کې به یې ثابتویم او ښیي به ان شاء الله تعالی چې د پارټۍ پوزیشن به ټول خلکو ته واضح شي او تاسو به یې وینئ جی او د ایوب خان نه تنظیمونه ټول هم مطمئن دي او ښه برابر هغه خپل کردار په کم حالاتو باندې چې دی نو هغه خپل کردار ښه ادا کوي جی. یاسین خان دا راته په آخر کې یو ښکلی غونته پیغام ځوانانو ته چې یاره په آینده بلدیاتي الیکشن کې هغوی څه فیصله وکړي او په کم بنیاد یې وکړي څنګه یې وکړي نو خپل یو ښکلی غونته پیغام چې دی نو هغه پښتنو ځوانانو ته ورکوي. زما خو جی ځوانانو ته دا پیغام دی چې ستاسو سره څه وعدې شوي وي او ستاسو نه په څه باندې وټ اخیستی شوی هغه ټول ستاسو د مخې دی. هغو د نوکریانو خبرې کړې وي د روزګار خبرې کړې وي چې په کم لیول باندې تاسو سوچ وکړئ نو هغو ناکامه رالل. پاکستان تحریک انصاف چې دی هغوی ناکامه رالو او زه ورته دا ریکویسټ کوم چې کم از کم د دې عوامي نشر پارټۍ سره دا ستاسو د دې پښتنو د قام پارټي ده او دوی په تاسو باندې دردمند دي نو د دوی سره په دې بلدیاتو کې کومک وکئ او ملاتړ ورسره وکئ نو انشاءالله تعالی دوی به ستاسو د هرې خبرې اواز دا پورته کوي په هر فورم باندې. ډېره زیاته مننه یاسین خان. یاسین خان یوه خبره وکړه چې یاره قام له پکار دی چې هغه چا له ووټ ورکړي چې څوک د دوی په درد باندې دردیږي او د دوی په دغه موقعو کې د دوی په مرسته راځي کله چې په قوم باندې سخت وي. یو بله خبره ده ډېره زیاته خوږه وه چې یاره پارټۍ چې دی نو هغه په الله اکبر خان له ټکټ ورکړو زه به اوس د هغه سره کلک ولاړ یم او دا پارټي چې ده دا زموږ پارټي ده بهرحال په دې کې دا هر چا له حق دی چې د هغه د پارټۍ کارډ ډک کړی دی نو هغه به درخواست ورکوي. ما درخواست ورکړی خو پارټۍ چې کومه فیصله وکړه هغه ماته منظوره ده نو یقینا ډېر زیات زبردست خبره چې ده نو هغه ده وکړه. د یو بل پروګرام پورې خپل کوربا ډاکټر ذاکر له اجازت ورکوي. د الله په امان.